رکنسازي د یو پارټۍ بنیاد وي او دې ځله موږ چې دا کوم طریقې کار د رکنسازۍ جوړ کړی دی بعضې ملګرو ته به لږ سخت ښکاري خو دې کې کم از کم څوک نقل پکې نشي کولی داسې طریقې کار دی چې دې کې به کم چې هغه ممبرانو کم کوایف دي کم دغه دي هغه ټول به چې دی هغه به پارټۍ سره را به شي او دې سره به د پارټۍ د تنظیمونو او د کارکنانو چې دی د هغوی به یو بل سره رابطه به زیاتېږي به او د پارټۍ سره به نږدېوالی به را پیدا کېږي به ما دلته کې چې ناست وم تاسو ته ښود چې کومو ممبرانو چې اوس هم فارم ډک کړو د هغې نه یکدم موږ ته دغه راشي صرف دا نه راځي چې یاره دې وخت باندې دې کس خپل فارم ډک کړو د هغه تصویر راشي د هغه ټلیفون نمبر راشي د هغه ټول کوایف چې دی هغه هر څه موږ ته راورسي دې کې به موږ ته دا اسانتیا پیدا کېږي چې یکدم ممبرانو ته څه خاص سوال جواب کولی نو هر چا ته موږ په ټلیفون باندې میسج ورلېږلی شو او دغه شانتې ستاسو رابطه هم چې ده هغه د مرکزي چیرمین نه واخله تر د ضلعي چیرمین د صوبایي چیرمین هر چا سره به ستاسو یو رابطه چې ده هغه را پیدا کېږي به او یو پہچان به د هر ملګري را پیدا به شي بل کوم چې اهمیت د دې دی دا دی چې دې پسې چې کومه مرحله ده د تنظیم سازۍ نو تنظیم سازۍ کې به صرف هغه کسان حصه اخیستی شي چې چا سره دا کارډ وي چې کارډ ورسره نه وي هغه به پای کې د پارټۍ په دغه کې ووټ په نشي اچولی بنیادي زموږ چې کوم د الیکشن طریقې کار دی هغه دا دی چې د ویلیج کونسل په سطحه به مونږ د هغې ویلیج کونسل چې څومره ممبران صاحبان دي هغه راغواړو هغوی به خپل مرضی سره د ویلیج کونسل تنظیم جوړوي به د ویلیج کونسل چې څومره عهدیداران دي هغه به د یونین کونسل لپاره ووټ واچوي به د یونین کونسل عهدیداران چې دی هغه به د حلقې تنظیم لپاره ووټ اچوي به او د حلقې عهدیداران د وزارت عظما دغه اوچتول نه پسته هلک اوچتول نه پسته وایي چې یاره زه دې قوم له ما د معیشت ښه کولو لپاره ډېر لوی پروګرام وروسته دی پروګرام مخامخ سره راغی چې یاره چرګ وږی به وي او کټي به وي او په هغې باندې به ټولې مسلې حل شي اوس پکې د چیلو بیله اضافه وشوه خو مونږ خو څه پورې پوه نه شو چې کوم طرف ته دغه روان کړی دی خبره خو دا وه چې د جمهوري حکومت او د جمهوري نظام چې دی د هغې بنیاد عوام او د دې بنیادي مقصد هم دا دی چې داسې حکومت راشي چې هغه د عوامو د حقوقو تحفظ کولی شي د عوامو مسایل حل کولی شي د عوامو په مشکلاتو کې کمی راوستلی شي که موږ وګورو نو دا حکومت چې کله نه راغلی دی ګرانۍ کې خو زما خیال دومره اضافه شو چې ریکارډ دی نه مخکې څه نه شوي د هر یو شي کې قیمت کې اضافه شوې ده او چې د حکومت نه تپوس وشي وایي چې یاره لږ صبر وکړئ هر څه به ټیک شي زه ستاسو په وساطت دې وزیر اعظم نه را تپوس کوم چې وزیر اعظم صاحب ته خو وایې چې هر څه به ټیک شي خو د ټانک هغه غلام حیدر تاسو به نن اخبار کې د هغه دغه ویلي وي د هغه نه به څوک جواب ورکوي چې هغه د قرضو نه او د ګرانۍ نه دې حد ته راغی چې خپل ښځه خپل بچي یې وویشتل او بیا ځان یې وویشتل او خودکشي وکړه هغه له به څوک دا جواب ورکوي چې بهی ته لږ نور صبر وکړه دې حد ته صورتحال راغلی دی چې څوک په دې نه پوهېږي چې یاره دا دوه وخته
دا ټایم به څنګه تېرو به دا 2 وخت رزق به د خپل بچو له څنګه را پیدا کوو به دا سلسله به مخکې څنګه بوځو به د چا مخکې چې 2000 روپۍ بل راتلو د بجلی اوس پکې 6000 او 8000 او 10000 راځي کېږي لا پکې نوې بله ووره دا بل ورځ چې کم 80 پیسې یونټ اضافه شوې ده نو د بعضې خلکو خو به دا خیال چې زه را روان بل کې به همدغه 80 روپۍ یونټ به زیاتېږي خو د دې په شا دام دی چې دا د فروری نه به زیاتېږي ټوله چې کوئ نو د ویلیج کونسل یو ارګنایزر هم د ویلیج کونسل هم مقرر کړی چې هغه ته فردر تاسو دا کار حواله کولی شي د ویلیج کونسل هم او د یونین کونسل هم یو ارګنایزر تاسو سره به هر یونین کونسل کې دا 3 کسانو کم از کم ټیم راشي نو هغوی ته دا فردر دغه کولی شي ځکه چې د یو میټینګ کې به ټول نه کېږي چې هغه کار بیا مخکې روان وي نو دا کم از کم چې پکې دغه کې ورسره د بابر دا خبره بالکل ټیک ده چې ورسره د نن سبا په دغه کې د ځوانانو یو خپل اهمیت دی چې موږ د هر یو میټینګ چې کوو چې هغې کې کم از کم 10-15 ځوانان به ضروري دا هر میټینګ والا دغه چې 10-15 ځوانان چې دي چې د هغې یونین کونسل 10-15 ځوانان ضرور په کې موجود وي او د یوت هم چې دی هغه هم تاسو هغې کې یو یا 2 کسانو ارګنایزینګ کمیټي جوړوئ چې هغوی ته بیا موږ کار ورکوو نو دا سلسله به هغه شانتې روانېږي به ما نه مخکې بابر هم خبرې وکړې مفتي صاحب هم خبرې وکړې تاسو ټول هم تجاویز هم راکړل تاسو ډېر زیات مشهور یو او که وګورئ نو بعضې ملګرو دې طرف ته اشاره هم وکړه چې ټیک د الیکشن دا د 10 میاشتې شوي دي چې تېر شو د دې نوي حکومت نه د خلکو ډېرې تمې وې ډېرې وعدې کړې وې ډېرې خبرې کړې وې ډېرې دعوې کړې وې د الیکشن نه مخکې د کروڑو نوکرو ورکولو خبره شوې وه د 50 لکه کورونو جوړولو خبره شوې وه د معیشت بحال کولو خبره شوې وه بلکې دې حد پورې خبره شوې وه چې عمران خان لا په کرسۍ به ناست نه شي د ملک ټولې قرضې به ختمې شي او ملک به د ترقۍ په لار روان شي د دې خبره شوې وه چې مسایل به ټول حل شي د بجلی باره کې د ګیس نور چې کوم دغه دي د ټولو دغه شوي واده شوي چې یاره دا هر څه به ټیک روان شي 10 میاشتې تېرې شوې په دې 10 میاشتو کې موږ اوس پورې په دې پوه نه شو چې دا ملک کوم طرف ته روان کړی دی او کوم طرف ته نه دی روان کړی وزیر خزانه یو څه وایي وزیر اعظم صاحب د وزارت عظما دا بل ورځ چې کوم 80 پیسې یونټ اضافه شوې ده نو د بعضې خلکو خو به دا خیال چې زه را روان بل کې به همدغه 80 روپۍ یونټ به زیاتېږي خو د دې په شا دام دی چې دا د فروری نه به زیاتېږي دا داسې شوه چې زه نن دکان ته لاړ شم هلته کې سودا وکړم او د کور له روجي او دال او چیني او چای او دا څیزونه واخلم او بل هفته چې بیا ورشم دکان ته نو هغه دکاندار راته وایي چې ورکه مخکې نوره سودا خو چې دی هغه پرېږده مخکې هغه تېره سودا چې دې کړې وه د هغې کې نورې پیسې راغلي دي اول هغه داخلي که بیا به نورې چې دی ته دغه کوې ځکه چې د فروری بجلی خو مونږ استعماله کړې ده د هغې بل خو مونږ داخل کړی دی اوس د هغې وخت نه چې دوی قیمتونه اضافه کوي نو آیا دا انصاف دی آیا دا د قانون او د څه دغه په دایرې کې راځي چې یو شی بل هم واخیستلی شو تا نه او بیا تا ته وایي چې نه اوس هغې کې اضافه مونږ وکړه اوس هغه بل چې دی هغه به بیا نور به زیات ته ورکړي زما خیال دا خو چې ته مونږ دې نه مخکې دا شی نه و اورېدلی چې دا داسې قسمه اضافې کېږي دغه شانتې د دوایانو په قیمتونو کې هغه د ماشومانو هغه پینډال سیرپ چې دی چې هغه به 50 روپۍ پورې ملاوېدو هغه اوس چېرته 95 روپۍ یا 100 روپۍ کې ملاوېږي لګیا دی
دغه شانتي نور چې کوم دغه کوي پای کې رس پر اضافه دغه کېږي. زما خو به بابر تاسو ته هم دا خواست دي، ما خو دلته کې مونږ چارسده کې یو په مهنګۍ باندې احتجاج کړی. سبا نه بل سبا جمعې پر ورځ په تنګي کې مې احتجاج دی. د بلې هفتې کې تاسو هم په شبقدر کې یو احتجاج په دې باندې کېدی، ځکه چې که نور څوک اواز اوچتوي او نه اوچتوي، کم از کم دا زمونږ فرض جوړېږي چې مونږ د دې قوم ترجماني وکړو، ځکه خلک میریان دي چې یاره دا ولې څوک اواز نه اوچتوي. دا کم تکلیف نه چې تېرېږي چې کم از کم مونږ په هغې کې خپل کردار ادا کړو. زما به دا خواست دي چې دغې باندې یو احتجاج وکړئ چې کم از کم دې خلکو ته دا یو دغه خو ملو شي چې یاره څوک خو لګیا دي چې زمونږ د مسایلو د حل لپاره کوشش دغه کوي. دغه شانتې دا اوس چې کوم د IMF سره خبرې کېږي، دا ګورې لا ګراني نه راغلې. دا اوس چې کوم مونږ چې وایو چې ګراني راغله او مونږ چې دغه یو، دا ګورې لا اصل حقیقت نه راغلی. دا را روان ده د ځلې لپاره به ووټ باچوي به، او بیا دغه شانتې مخکې هغې نه بره چې دی د صوبایي کونسل ممبران هم چې دی هغه به ضد الکټ کوي به، او د هغې نه بیا د صوبایي تنظیم به جوړېږي به، او بیا دغه شانتې مخکې به مونږ ځو. نو دې کې چې کارډ درسره وي نو هله به ته د هغې حصه جوړېدی شي. چې کومو ملګرو دا خواهش دی چې هغوی سبا په تنظیم کې راشي، نو د هغې لپاره دا ضروري ده چې هغه سره دا ممبرشپ کارډ مخکې وي، نو بیا به هغه د هغې اهل کېدی شي چې هغه د تنظیم کې ودرېدی به شي، او مخکې به هغه عهدې لپاره به الیکشن به کولی به شي. نو دغې حوالې سره د دې یو اهمیت شته. ما په خپل حلقې کې خو لږه طریقه مې بدله کړې ده. ما د هر یو ویلیج کونسل له ټارګېټ ورکړی دی، او هر ویلیج کونسل له ما 400 ټارګېټ ورکړی دی چې 400 پر ویلیج کونسل په ما له تاسو دغه کوئ. دې وخت کې زمونږ تقریبا د 56 حلقې کې 3,500 نه اورېدلې دی، او اوس په یو څو ورځو کې به زما خیال دی مونږ به خپل هغه 400 پر کونسل پر ویلیج کونسل والا ټارګېټ ته ورسو. که دا تاسو دغه کوئ نو که مونږ دغه واخلو ایوریج واخلو، نو هر یونین کونسل کې تقریبا 3 ویلیج کونسل دي، نو دا تقریبا 1200 ممبرشپ په هر یونین کونسل په سطح راځي، او دغه شانتې دا سلسله روانېږي. زما به دا تمه وي چې PK60 کې به چې 400 نه نو کم از کم چې 200 پر هر یو ویلیج کونسل چې دی چې دا ټارګېټ به تاسو کوئ چې دا مونږ کمپلیټ کړو. زما خیال دې سره به ښه ټیک ټاک هلته کې یو دغه به مخامخ راځي، او دا به بابر چې څنګه خبر وکړه دا به ټول مشترکه تاسو دغه کوئ. زما به دا یو دغه وي بابر چې دا میټینګونه چې کوئ نو د ویلیج کونسل یو ارګنایزر هم د ویلیج کونسل هم مقرر کړئ چې هغه ته فردر تاسو دا کار حواله کولی شي. د ویلیج کونسل هم او د یونین کونسل هم یو ارګنایزر تاسو سره به د هر یونین کونسل کې د 3 کسانو کم از کم ټیم راشي، نو هغوی ته دا فردر دغه کولی شي، ځکه چې د یو میټینګ کې به ټول نه کېږي چې هغه کار بیا مخکې روان وي. نو دا کم از کم چې پکې دغه کې ورسره د بابر دا خبره بالکل ټیک ده چې ورسره د نن سبا په دغه کې د ځوانانو یو خپل اهمیت دی چې مونږ د هر یو میټینګ چې کوو چې هغې کې کم از کم 10 خطۍ لګېدلي دي، خصوصا د NA23 دا کوم MLA چې دی او کوم MPA چې دي. بابر د بلې هفتې کې زه هم درځم شبقدر کې یو پریس کانفرنس کوو، ټول فایل زه راوړم چې ګیس کومه منظوري مونږ کړې وه هغه مونږ خلکو ته کېږدو. صحیح خبره. د بجدان چې کومې مونږ منظوري کړې هغه به مونږ خلکو ته کېږدو، ورته به وایو چې دا به مونږ کړې وې، دې نه زیاتې که څه وشي هغه به دوی کړي. بالکل که دوی وکړې مونږ به ورته وایو چې شاباش آفرین بالکل ډېر ښه کار کړی. خو که دا خیالي وي چې په پردو کارونو باندې به مونږ تختې لګوو، دې قوم له دوکه ورکوو، نو دا ګورې دا شی بالکل هېڅ صورت کې دا نه منو. دا بالکل هغوی کارکردګي ده.
او دا د دې به صحیح طریقې سره ورته وضاحت وکړو. اوس پورې وګورئ نو یو MNA ته یو MP ته یو روپۍ فنډ نه دی کړی. ستاسو ولکې کوم که د بجلی لږ ډېر کار روان دی زما فنډ نه ور روان دی. 8 کروڑ روپۍ زما دغه وي او دوی خپلو کې تقسیم کړي دي او وایي چې یاره زه پیدا وکړم او زه پیدا وکړم. ما نن نوټس هم تیار کړی دی، نیب ته یې لېږم، ورسره ټول لیست مې لګولی چې د چا چا منظوري وه که هغې نه اخوا ته دې خوا ته وخوځو د نیب ته به وایو چې بهی دې کې تحقیقات وکړئ چې دا ولې راخوځولي شوي ځکه چې دې کې هېڅ قسمه دغه نه شوي او دغه کوم تاسو تکړه شئ. مرکز کې هم ستاسو حکومت دی، صوبې کې هم ستاسو حکومت دی، پیسې هم ټولې تاسو سره دي، هر څه تاسو سره دي. شا باید تکړه شئ، هغه ذلت حاصل هم تاسو سره دي. شا باید تکړه شئ، څه نوی کار وکړئ. بلکل موږ به ووایو چې او ټیک ده آفرین شه، خو په دې نه کېږي چې تاسو به وایئ چې یاره بس موږ به زړو کارونو باندې وخت تېرو. دا به پورې شپږ اووه میاشتې نورو چلي د هغې نه پس به بیا څه کوئ. ځکه چې را روان دا کم 3 کاله چې دي دې کې پورې ترقیاتي بجټ دوی سوچ هم نه کوي دا کوم طریقې سره چې دوی سلسله روانه کړه. نو دغه حقیقت په هم دې قوم سره مخامخ کوو او دا به دې خلکو ته ښیو چې بهی څه مونږ کړي دي هغه به وګورئ او د دې نورو حال هم وګورئ. مونږ له به کېدای شي ټیک ده بعضې خلکو ووټ یې راکړی هغوی به دا خیالي چې دوی به ډېر پلو کړي. اوس هغې خلکو ته به هم وایو چې که دې چې ډېر مونږ نه دغې وو چې دا څه شوي دي بهی هغه اصل وخت کې چې دی چې هغې وخت کې سوچ نه کوو. اوس تاسو دغه کې مونږ به وایو چې پوره 15 کاله تېر کړي چې تاسو بیا صحیح پته ولګي چې دا حقیقت چې سبا راته دا بیا نه وایي چې یاره مونږ ته ټایم پوره نه و میلو شوی. دا پکار چې هغه وخت کې خلکو سوچ کړی وي چې بهی څوک دې ضلعې لپاره دې صوبې لپاره څوک ښه دي او څوک ته دغه چلولی شي. بعضې قوتونو خو دا یو کس یې کامیاب هم کو سیټونه یې منور کړل د وزیر اعظم په کرسۍ هم کېنو. خو دا حکومت چلو خو ګورې د هر چا د وس کار نه دی. دا ورلډ کپ یا کرکټ خو نه دی چې پاسانه و بس توکل باندې بچېدي او بس سړی به وایي چې زه چې سوی یم هغه به کېږي. همدغه وجه ده چې اوس پورې څه ښکاره نه شو د دې حکومت صحیح معنو کې. او اوس خو ګورې بهر دنیا هم چې دی هغه دا حکومت هغه لحاظ سره دغه ناخ دي سنجیده ناخ دي یاره دا دوی څه کوي ځکه چې یو ورځ یو خبره کوي بله ورځ بله خبره کوي. یو ورځ وایي چې مونږ به دا کوو بیا دویمه ورځ وایي چې نه دا یو ټرن اخیستل چې دی دا لازمي دي د هغې نه بغیر وایي لیډر نه جوړېږي. زما خیال هره خبره کې دې عمران خان راوی چې دا نواز شریف چې امنسټي سکیم ورکوي دا د کرپشن دولت چې دی هغه صفا کول لپاره دغه کوي. دا یې نه وی چې کله چې مشرف امنسټي سکیم ورکړو نو هغې کې دم خپل فلیټ ښکاره کړو. دا هېڅ چاته هم نه دي ویلي. اوس په خپله وایي چې امنسټي سکیم په کار دی دې نه بغیر کار نه چلي. کرپشن دی وی چې 200 اربه ډالر دي او زمونږ کېناستل به وي او بس 200 اربه ډالر به راشي. اوس پورې که دا سعودي نه او چین نه یا نورو نه څه میلاو شوي دا ګورې قرض دی. هغه خبره به مو ته را یاده کړو چې ده به ویل چې زه به خودکشي وکړم خو قرض به نه اخلم. خو اوس خو هر څه په قرض باندې چلي لګیا دی. بلکې بله ورځ راته دغه ویل چې یاره زمونږ وزیر اعظم نه د کریم هغه ډرایور جوړ شوی دی چې کم کس بار نه راځي هغه ته بس ګاډي تکېدي او بیا له بل ورکوي چې اوس خو هر څه په قرض باندې چلي لګیا دی. بلکې بله ورځ راته
دغه وی چې زمونږ وزیر اعظم نم د کریم هغه ډرایور جوړ شوی دی چې کم کم بار راځي هغه ته بس ګاډي تکیدي او بیا ولا بیل ورکوي چې دغه سره زمونږ ټولو اوقات هغه لحاظ سره نو زما خیال دی چې عزتمندو خلکو د کافي فرق محسوس شوی اوس دا ده چې مونږ د خپل کردار ادا کړو په ایشوز باندې د خلکو په مسایلو باندې چې بار بار مونږ راوځو دا لوډ شیډینګ اوس بیا زیاتېږي دا به اوس ورته ښیو چې بهی تاسو خو چې مونږ سیسټم ټیکولی شو شابه اوس ووایه چې ولې لوډ شیډینګ دی د ګرانۍ چې دی په دې باندې چې مونږ بار بار دغه کوو هغه تعلیم چې هغې کې کوم اوس سکینډلز ووتل چې کوم په فرضي سکولونه دوی جوړ کړي دي یا فرضي ماشومان په سکولونو کې خېلي دي چې داخل شوي دي هغه وروتل دې پسې د صحت په شعبه کې هم تاسو ګورئ ډېر لوی سکینډل یې روزي لګیا دی نو دا دې نه دا ثابتېږي چې دا خلک چې دا هغه لحاظ سره د قوم په دغه نه دي مفاد نه دي مونږ به خپل کردار ادا کوو او دا دې خلکو ته خیر غواړو چې که په اسمبلیو کې وکړو کم از کم د دې خاورې او د دې خلکو صحیح نمایندګي چې ده هغه د قومي وطن پارټۍ نه علاوه بل هېڅوک نشي کولی تاسو یې صرف کولی شئ او د دې لپاره به خپل کردار زه یو ځل بیا د ټولو ملګرو مشکور یم دا کم ټایمونه چې کېښودلی شو د دې به زه روزانه په بنیاد باندې زه به دغه اخلم مفتي صاحب نه ریپورټ به اخلم او دا به راته پته لګي چې په کم میټینګ کې څومره رکنسازي وشوه نو دا به دغه کوو دې کې کوشش وکړئ چې څومره زیات تاسو کوشش وکړئ او انشاءالله زما دا یقین دی چې دا سلسله به مخکې ځي پارټۍ یو د پښتنو د یووالي لپاره یو پروګرام شروع کړی دی دا هغې کې موږ ته ډېر ښه ریسپانس هم میلاږېږي لګیا دی دا سره پنځه پارټۍ موږ سره یو ځای شوي دي څه پارټۍ به امر مجبوري دې ته مجبوره شو چې هغوی وایي چې او بلکل راشئ موږ سره میټینګ وکړئ او موږ هم په دې کې شامل کړئ موږ هم شاملېدل غواړو دې نه دا پته لګي چې دې شي کې یو پوره دغه شته پرون د جرمني نه د هغه د کوم چې پښتون سوشل ډیموکرات پارټي ده هغوی مشر